دا کیسه د سعودي عرب د یو سکیورټي ګارډ ده، څوک چې د خپل کار نه واپس خپل کور ته تلو، خو په لاره کې د مونځ وخت رالو، د مونځ دپاره جومات ته ننوتو، مونځ یې چې ادا کو واپس راووتو، نو د هغه واحد د تلو راتلو ذریعه موټرسایکل کم چې هغه بار ودرولی د جومات نه واپس پې کور ته تلو، بهر چې راووتو نو هلته کې هېڅ قسم موټرسایکل موجود نو، هغه موټرسایکل هغه نه چا پټ کړی او هغلته نه یې بوتلی و. عین بعد دغه سکیورټي ګارډ یو وړوکې غوندې کې میسج ریکارډ کو، یو ویډیو کلیپ یې ریکارډ کو، په هغه کلیپ کې هغه څه ووې ته تاسو واورئ. السلام عليكم. اتسرقت علي دراجة، ما عندي مواصلات، اتسرقت علي دراجة، ما عندي مواصلات إلا هي. بنفصل من العمل، عندي دراجة اشتريتها ب1500 مستخدمة وما أملك مواصلات إلا هي. ما عندي مواصلات. استرقت علي دراجة في جدة البلد، على من يجدها الاتصال على 055 766 3132. لا أملك مواصلات إلا هي، وانسرقت علي. اللون أحمر. په دغه کلیپ کې څنګه چې تاسو وکتل هغه وایي چې زما سره د تلو راتلو دغه یو واحد ذریعه وه موټرسایکل، په جړا جړا کې دغه فریاد کوي، هغه اوس نشته، چا پټ کو، د دې نه بعد به زه خپل کار له نشم تللی راتلی او د کار نه به ختم شم. دغه ویډیو چې کله په سوشل میډیا باندې د پوسټ کړه نو دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه. په دې ویډیو نه بعد خو دغه ویډیو ورکولو نه صرف 40 غنټې بعد دا بل تصویر تاسو وګورئ چې همدغه سکیورټي ګارډ په یو ښکلي شاندار ګاډي کې ناست دی، دغه ګاډي مالک دی او په دې کې به انشاءالله دې نه بعد دی تګ راتګ کوي. دغه ټوله کیسه څنګه وشوه، د دې ویډیو نه بعد دوباره د دا پکچر ورکو، د دغې ویډیو نه بعد مختلف قسم خلکو د ده سره رابطې وکړې، چا وله د مالي امداد د لاسه ورکړه، چا ورته څه ووې، خو بل طرف ته د هغه وخت سابقه وزیر مملکت عبدالعزیز بن فهد هغه دته 2 لکه ریال راولېږل په کوم باندې چې د فوري توګه باندې ځان دپاره یو ګاډی واغستو او په دغه ګاډي کې به دې نن نه بعد ځي او راځي. په دې کهانۍ کې یو 2 پهلو دي، یو خو د جومات پهلو دی، کله چې د مذهبي فریضه یې پوره کوله د الله تعالی په مخ کې سر به سجود شوی نو الله پاک دای صله هم ورکړه، د موټرسایکل نه یې یو ښه شی ورکو، ګاډی یې ورکو، آرام سره به ځي راځي. بل طرف ته مختلف فلاسفرز په دې باندې یو څو کرښې هم ووې، هغوی دا ووې کومه خبره او کم اواز چې د زړه نه راوځي نو دا د نورو کسانو زړه شلی او په دې کې دننه ځي. د علامه اقبال د یو څو اشعارو ترجمه هم پکې څو فلاسفرز ورکړه چې دا هم یقیني شو دلته، دا هم واضح شو دلته چې دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، گر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نو دغه یو وړه شان کیسه د سعودي عرب بالکل حقیقي کیسه ستاسو په خدمت کې د پیش کولو مقصد دا چې کله ستاسو تعلق د الله پاک سره ډېر زیات مضبوطي نو الله پاک هم تاسو یوازې نه پرېږدي.